السلام علیکم ویورز دی وخت کې ما سره د پاکستان مسلم لیگ نون ضلعي رهنما او سابق ایم پی جناب نوابزاده ولی محمد خان صاحب او نور د هغو کابینه ممبران موجود دي. هغو نن دلته راغلي په ډي ایچ کیو هسپتال کې او د سره په ډي ایچ او افیس کې دلته کټس چې هغه تقسیم کړي د ډاکټرانو لپاره. نو په دغه لړ کې موږ هغونه پوښتنه کوو چې هغه په دې هکله څه غواړي. سرجي تاسو چې نن دا کټس ورکړل هسپتال کې دلته ډاکټرانو لپاره بیا دلته ډي ایچ او افیس کې په دې اړه باندې تاسو څه غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما ټول بینوالو ته السلام علیکم. نن د پاکستان مسلم لیگ نون د طرفه جناب شابه زمون د مسلم لیگ صدر شهباز شریف صاحب او کے پی کے صدر جناب امیر مقام صاحب او ډیپټي جنرل سیکرټري مرتضی جاوید عباسی صاحب د هغې د طرفه او د مسلم لیگ د طرفه موږ په هسپتال کې به کټس راړل، هغه ایم ایس ته هم حواله کړل او ډي ایچ او ته هم حواله کړل. خو چونکې زموږ لږ دلته داسې مسایل دي د هغې خپل هغه انتظامات چې کوم دي هغې ډېر ښه انتظامات کړي دي. خو ټیک کوم لکه د چند شیزونو پکې کمی دي. موږ هغه صوبایي ګورنمنټ ته وایو چې یاره دې سره د دغه تعاون وکړي او څومره پروژې کېږي نو دا سهولت یې دې ته ورکړي. حالانکې د دې به موږ د ایم ایس صاحب او د ډاکټر رحیم صاحب هغې دلته ډېر ښه انتظامات کړي. 10 بیډز هغې سره انسولیشن واټ کې دي او 10 ورسره په ایچ ډي یو کې دي او 4 بیډز چې کوم دي هغه آی سی یو کې دي. خو چونکې آی سی یو دپاره زموږ هغې ته دا مالداره د سلینډرز هغې سره نشتي، لهذا زموږ په دې صوبایي ګورنمنټ ته دا گزارش دی چې دا سلینډر د فوري دلته مالداره د هغې ته دغه وکړي، ولې چې ایمرجنسي اني وخت کېدی شي. او که زه خو به هم دا ورسره هم گزارش کوم که دغه څیزونه دي دا ضایع نه ځي. ولې چې دلته الحمدلله زموږ دلته ډاکټر ګل خان صاحب دی، هغه د هارټ سپیشلیسټ دی، هغه هم دا خواهش دی چې دا سهولت موږ ته دې کې کوم میلاو شي نو زه به دلته د هارټ پیشنټ چې کوم دي دې خلکو ته به هم تکلیفات نه میلاویږي. چونکې دا هسپتال خو ټایپ بي نه دی. زموږ ګورنمنټ هم دا گزارش دی چې د بټګرام ډېر یو لویه علاقه ده او دې سره کوهستان او مالداره د مختلف شنګله او ډېر دغه دي تورغر دی ورسره ټول خلک مریضان دا دې ته دغه کېږي. نو که دا د هارټ یو مالداره د آی سی یو یا واټ کولاو شي نو موږ به دا ګورنمنټ ته زموږ گزارش دی چې دا د فوراً او وختي اقدامات دي چې کوم دي دا وکړي نو وروسته دپاره هم دا استعمالي دی شي. تاسو په وړومبي ځل راغلی او هغه کټس ورکړل، د صوبایي حکومت او د وفاقي حکومت کارکردګي ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ د وفاقي او د صوبایي ګورنمنټ کارکردګي خو چې څنګه چې د هغې ویل هغه مخامخ چې کوم دي هغې خو بیا خبره ده وایي چې څنګه سر نو دغسې حل به د هغې خپې وموي. نو که زموږ مطلب د مرکزي ګورنمنټ ته وګورئ د هغې څه پالیسي نشته. په کار دا وه چې فوري اقدامات لکه دوی پکې اوس مطلب دی چې راشن دغه کوي خلکو له هغه ورکوي، هغه به هم مطلب دا دی چې په 2% په 100 کې 2% ورکوي. نو زما په خیال که مطلب د 1000 کسان په دې کې سلوم نه راځي نو دا خو نه ده، رزق دی الله ورکول والا دی، رزق په خدای ورکوي، د هغې ذمهواري الله اخیستې ده. خو چې کوم ضرورت دی یا د کوم د موقع مطلب د دې وخت د هسپتالونو ته ضرورت دی، د کټ ضرورت دی، د خلکو ته مطلب د لیبارټریانو ضرورت دی. زموږ سالمه لیبارټري په مالداره د بازار ډیویژن کې یو لیبارټري ده او هغه په سی ام ایچ کې ده. نو هغې کې هغې 20 کسان چې کوم دي هغه غرض ګوري. نو د دې بس هم دغسې راغلي لکه اوس دا مخکې دلته 2 کسان هغه بیمار شي نو صوبایي ګورنمنټ چې کوم دی د هغې هغه دغه ونه کړل نو د هغې یو ځل هغه شی ضایع شو. حالانکې بټګرام ډاکټرانو خو خپل محنت کړی وکړو خو چې مخکې نه د هغې سره مالداره دغه نه وي نو هغه به څه کېږي. زموږ صوبایي ګورنمنټ دغه درخواست دی چې دوی تاسو فوراً په د دغه مالداره راشن یې پرېږدئ، خلکو له بنیادي ضرورت ورکړئ چې کوم د دې شي ضرورت دی. په فرنټ رایل باندې په دې باندې کار کول پکار دي. موږ خو دا ګورنمنټ سره دا ریکویسټ کوو ورته. جی ډېره مهرباني.